نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه لاړه مدینه منورې ته ورسېده. مدینه منورې کې د ابو ایوب انصاری په کور کې اوسېده. ابو ایوب انصاری د انصارو د بنو نجار قبیله یو صحابي و. خپل نوم خالد ابن زید خو ابو ایوب ډېر شهرت دی رضی الله تعالی عنہ. د ابو ایوب انصاری د کور مخامخ یو کلاو میدانو، خلکو به پکې کجوري وچولې او صفا کولې به پکې لوی ځای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو که دا ځای د چا دی؟ وای دا د پلانکی او پلانکی دی، دو یتیمانان او د پلانکی صحابي وریرونه دي. وای هغه را تراولی چې هغه راوستل د ترته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دا ځای به په 100 روپۍ را خرڅ کړي. وای څه پکې کوئ؟ موږ پکې جومات جوړو. هغوی ورته قربان جومات باندې څوک خرڅوي؟ د ځای درکوو. وای نه، په ما به را خرڅوئ. وای صحیح شو، بس 10 دیناره د دې قیمت شو، په 10 دیناره به تاله درکو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق ته فرمایل د 10 دیناره ورکا. خپل هم ورکولی شو، بل صحابي باندې هم ورکولی شو. خدا یو چانسو، یو د ثواب موقع وا، او نبی علیہ السلام ته په ټولو صحابو کې محبوب صحابي څوک و؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. دا چانس او موقع ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته میسر کړه، ځکه هغه د دین دپاره ډېر تکالیف برداشت کړي چې دا ثواب د دشي. تر اوسه پورې چې مسجد نبوي کې منځونه، عبادتونه، تلاوتونه هر څه کېږي، دا صدقه جاریه ده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دپاره. د نبی علیہ السلام وخت کې چې جماعت جوړ شو مسجد نبوي، دا 50 غزه پلن و او 60 غزه اوږد و، او بره پې ساده د کجورو څانګې پرتې وي، او دومره ټیټو چې چا به لاس داسې اوچت کنو لاس پې لګېده. باران به چشنو لاندې ځای به لون شو، سجده به چې نبی علیہ السلام لګوله نو تندی مبارک به په خټو ککړ شو. داسې ساده جومات. صحابه پکې کار کاو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم پکې پخپله کار کاو. خخت یو ګټې به د یو ځای نه راوړي او په بنیاد کې به یې ښودې. صحابه ورته ویل قربان مونږ څه دپاره وي، ته مه کوه دا تکلیف. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نه، زه خو داسې نه ده چې ثواب ته محتاج نه یم او تاسو ثواب له محتاج یې، زه محتاج یم ثواب له. عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنہ یا صحابي دی، غریب فقیر صحابي، هیڅوک یې نشته، مسافر. نو خلکو به یوه دوه راخیستین، دته 3 او 4 خښتې یو ځای کړي دي او د په لاس کې رانیولي، کوږ را روان دی او ګردونه پې پراته دي. نبی علیہ السلام ته ډېر محبوب و. نبی علیہ السلام د دې ویښتو نه دا ګردونه دا دوړې لرې کړې، ویې څنډلې او لاس کې سینې ته رانږدې که او ورته ویل بؤس ابن امیه تقتلک فئة باغیه. افسوس د امیه زویه، یو باغي ډله به تا قتل کوي، تا ته به خدای شهادت درکوي. او وایي داسې ولې کوئ؟ د هغه ډېر شوق او محبت و. نو ټولو صحابو په مینې سره په محبت سره مسجد نبوي جوړ کړو. بیا چې د هجرت 1 کال خیبر فتح شو، مسلمانان ډېر شو، بیا د دې جومات 2م ځل جوړول پکارو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جومات وران که دوباره جوړ که پراخې که. نو دا ځل 100 غزه اوږدو او 100 غزه پلنو. تاسو که چا لیدلي هلته په ستنو باندې شینې په نیغې آخري سردستنو کې شین رنگ دی او په هغې لیکل شوي هذا حد مسجد النبي صلی الله علیه وسلم. دا د رسول الله د جومات حد دی، یعنی د رسول الله زمانه کې جومات د دې ځایه پورې و. 100 غزه اوږد او 100 غزه پلن، دا د رسول الله. دا خو بیا وروسته توسعه وشو، ساده باده جومات و. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم وفات شو. ابو بکر صدیق خلیفہ شم، جماعت ساده و.
بیا عمر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو هم جمعات ساده و بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ خلیفہ شو نو بیا د مسلمانانو نفوس ډیر شو مسلمانانو سره رقبه ډیر شو زمکه ور سره ډیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانہ کې لس لک مربع میل زمکه باندې د مسلمانانو حاکمیت تو بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې 2 لک 53 مربع میل زمکه نور فتح شو بیا د عثمان رضی الله تعالی عنہ زمانہ کې 12 لک مربع میل زمکه نور فتح شو مرکزی ایشیا ټول ملکونه ازبکستان تاجکستان بخارا او سمرقند او روس او د ایران اصفهان دا ټول ځایونه د عثمان رضی الله عنه زمانہ کې مسلمانانو قبضه کړه ان تر دې پورې یو لخر راولېږه د یو صحابي په مشرۍ د هغه صحابي نوم دی عبدالرحمن ابن سمره رضی الله تعالی عنہ د هغه په مشرۍ یو لخر راولېږه کابل فتح کا 35 هجری کې 15 هجری کې د نن نسوار لسو لس کاله مخکې خبره ده نو د مسلمانانو رقبه زیاته شو عرب او عجم په اسلام کې داخل شو او عرب خو ساده زندگی و ساده کورونه او د عجم خو پخې متمدن آبادی وي نو عثمان رضی الله عنه خو ذاتی مالدار او خپل پیسې ور سره ډېرې وي عثمان او مدینه منورې کورونه هم خسته شو ځکه غربت ختم شو غنیمتونه شو مالداری ډېره شو نو د مدینه کې چې کم خلک واغویم کورونه خسته جوړ کړه نو عثمان رضی الله تعالی عنہ اراده وکړه چې جمعه توران کی او سم جمعه جوړ کی سم خسته بعض صحابه په دې کې خپه او چې داسې نه کو د نبی علیہ السلام د وخت غ نقشه به نه خرابو نو عثمان رضی الله عنه ورته چې یو خدا دا چې یو پیسې پکې د بیت المال زنه لګوم ټوله پیسې پکې خپل لګوم یو دویمه خبره دا ده چې مخکې خدا کورونه کچاو نو که جماعت کچاو کمزور هم خیر دی اوس کورونه خسته شو او که جماعت کچای کمزوری او خلق راضی نوی مسلمانان او دی جماعت لګوري نو جماعت توهین به پزړه کې راضی دی جماعت سپکاوي نو ګناهګار بشي او مسلم دا ده چې کورونه کچای او جماعت هم کچای نو خیر دی او چې کورونه مزیدار او جماعت کمزورې نو دا ټول مسلمانان بیا ګناهګار دي جماعت به خسته جوړي کم سے کم د کورونو سره خو برابرې د خپل کورونو سره په خایس کې زیات نه بلکې زیات به جوړي ځکه دا د خدای کوري او د کور خود د کوري نو عثمان رضی الله عنه ویل دا بزه جوړوم د ساګوان لرګي د برما نه راغتل برما هغه وخت کې د هندستان سره تړلې یو صوبه وا او باغی کې دا قیمتي لرګي و د دروازو د پاره او دستانو د پاره او د روم نه په خوا ورته روم ویل کې د اوس ورته ایټلی وای دا غینه کانی راوغتل قیمتي کانی او دای په دې جمعات کې ولګول او دا ترکانان د مدینه منورې د ساحین لوري زی ورته جوړ کړ چې دلته جوړوي دا ځکه چې ټک ټوکو نشي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمعات کې شور جوړ نشي ټک ټوک بلره کوي شیم دروازم جوړ کړه ستنم جوړ کړه کړکایم جوړ کړه بیا به دلته راوړی دلته به لګوي نو جمعات داسې خسته جمعات جوړ کو چې 50,000 کسان منځګزار پکې په یو وخت سره زایدل 50,000 یو شاندار جامع جمعات جوړ ش مسجد نبوي شریف وقت په تیرېدو سره جمعات کې توسعه کېدا ان تر دې پورې چې اوس تاسو موږ کوم جمعات ګورو مسجد نبوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس خودل شوی بنیاد دی دا د رسول الله جمعات دی او د دې په څنګ کې د رسول الله قبر او روضه مطهره او مقدسه ده دا ډېر مقدس دی نو اوس چې څومره جمعات د مسجد نبوي په نبی اسلام په زمانه کې ټوله مدینه منوره دومره و د مدینې کلی او آبادیم دقه و او چې د مسجد نبوي کم دیوالونه دي او دا کم دغه لګېدلي دي بس دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې د مدینه منورې کورونه ټول داو نو ټول ختم شو په ټولو بځای جمعات جوړ شو او پراخه میدانونه او پراخه دننه حالونه پکې جوړ شو اوس جمعات دومره توسعه شو چې په یو وخت سره پکې 12 لکه منځ کوونکي ځای کی
12 لکه منځګزار پکې په یو وخت سره منځ کولی شي. او که سړی سوچ وکړي خلک کوئی پلان کې د امریکې دارالخلافه سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس خلک یې هغه ښایسته دی. قسم مې دی په خدای، قسم مې دی په خدای چې په دنیا کې د مسجد نبوي نه ښایسته ځای نشته. هغه معنوي او باطني برکات چې دي هغه خو په خپل ځای هغه خو ډېره لویه خبره ده، خو ظاهري چې کم ښایست دی، کم بلپونه پکې لګېدلي دي، کم قالینونه پکې خواره دي، دیوالونه په کمې طریقې سره جوړ دي، ستنې په کمې طریقې سره جوړ دي، د یخنۍ پکې څنګه انتظام شوی، د پکو پکې څنګه انتظام شوی. دنیا کې داسې بل آبادي نشته لکه مسجد نبوي شریف چې ده. تاسو ټول وایئ چې الحمدلله. دا د اسلام هغه معجزه او د مسلمانانو د اتفاق یو مرکز دی چې نبی علیه السلام جوړ کړ.